जी अस्सलाम वालेकुम زما خوږو پښتنو وروڼو امید لرم چې تاسو به ټول ټیک ټاک وئ لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې زه په خپل یوټیوب چینل کې د مختلف موضوعاتو باندې د هیلث باره کې د ټیبلیټس باره کې د مختلف ډیزیز او سیرپ باره کې وقتاً فوقتاً ویډیو اپلوډ کوم او زما د ټولو ویډیو صرف مقصد هم دا وي چې تاسو ته د مختلف سیرپ باره کې ټیبلیټس باره کې یا د مختلف ډیزیز یا بیماریو باره کې معلومات هم ملاو شي په دې سلسله کې زه د یو ټیبلیټس باره کې نن تاسو ته انفارمیشن درکول غواړم چې د هغې چې کوم ساید افیکټ دي صرف یو ساید افیکټ باندې خبره کوو چې د یو ساید افیکټ نه څومره زیات نقصان زموږ وجود ته رسیدلی شي څومره د دې غټه نقصان دی. زما نوم عبدالخالق خټک دی. زه تقریبا 15 کاله شو چې په دې میډیکل فیلډ کې کار کوم. زما خوږو عزتمنو زمونږ په د معاشرې کې بعضې ګولۍ داسې دي چې هغه د ډاکټر نه بغیر پرسکرپشن نه بغیر ډېر دړاډړ استعمالیږي. په هغو کې یو فلیجل ګولۍ هم دی او د فلیجل نه علاوه پیراسټامال یعنې پیناډال یا کلپال ګولۍ هم دي او بعضې دوایانې په دې کې داسې هم دي چې په هغې صفا لیکلي وي چې تاسو ماشومانو که 2 کاله عمر وي نو دې ماشومانو ته هغه دوایانې مه ورکوئ او بعضې ګولۍ داسې هم پکې شته چې هغه باندې صفا لیکلي وي چې د کمو ماشومانو 8 کاله عمر یا د 8 کالو نه کم عمر وي داسې ماشومانو ته دا کیپسول یا دا ګولۍ بالکل نه دي ورکول پکار. خو بدقسمتي دا دی چې مونږ ته د دې یو خو علم نشته که دا ډسپرین ګولۍ دي یا دا ایموډیم ګولۍ دي چې کمې مونږ د 8 کالو نه کم ماشوم ته نشو ورکولی یا د چنجو بعضې شربتونه چې کم دي بعضې دوایانې چې کمې دي چې هغه مونږ د 2 کالو نه کم ماشوم یا ماشومې ته نشو ورکولی دا مونږ دړاډړ د خپلو ماشومانو ته ورکوو. او بدقسمتي خبره دا هم دی چې په دې کې مونږ څه ډاکټر سره مشوره نه کوو. یو هلک یا سړی به کلینیک ته راشي میډیکل سټور ته به راشي د چنجو شربت په تا نه واخلي او دا به وایي چې دا زه ماشوم ته ورکوم. دې کس ته مونږ ووایو چې یاره د 2 کالو نه کم ماشوم ته یا ماشومې ته نه د ورکول پکار نو دا خبره دی هیڅ قسم تباک نه ګړي یعنی په خپل دا شربت دی ورکوي وته او دغه شان تاسو ته چې کوم ویلو چې ډېرې ګولۍ هم داسې دي چې دا خلک خپل دې ماشومانو ته ورکوي چې هغې ډېر ساید افیکټ هم کیدلی شي. زما خوږو عزتمنو په دې سلسلې کې زه ډسپرین بارے کې تاسو ته وایم چې ډسپرین بېشک یو بهترین ټیبلیټس دی لکه د های بلډ پریشر کې مونږ ورکوو. خو په دې ویډیو کې زه تاسو ته د دې یو داسې ساید افیکټ ښیم که تاسو ته چېرته هغه پته ولګي نو شاید چې دا ډسپرین به تاسو په خپله کله هم استعمال نه کوي. کله چې مونږ دا ډسپرین وخورو د سر درد دپاره یې وخورو یا د بلډ پریشر کمېدو دپاره وخورو نو دې ډسپرین ګولۍ چې کله زمونږ معدې ته لاړه شي نو په دې معدې کې د دننه د حل کېدلو نه پس دا دننه سوري کوي نو دې سورو ته مونږ پرفوریشن وایو یعنی د پرفوریشن کوي د سوري کوي د دې پرفوریشن وجنه د دې سوریو وجنه زمونږ په دننه په سټمک کې انټرنل بلیډینګ شوري شي. نو دا انټرنل بلیډینګ چې کله زمونږ شوري شي زمونږ د معدې چې کم بره لیر دی کم ته دی هغه بالکل ختم شي هغې نه دننه انټرنل بلیډینګ کېږي یو طرف ته زمونږ معده هر وخت بیا سوځي. دومره چې مونږ د دردونو ګولۍ خورو که هغه ډسپرین ګولۍ دي یا پونسټان ګولۍ دي یا بروفین ګولۍ دي یا داسې نورې انټي یا پینکیلر ګولۍ مونږ استعمالوو د دردونو دپاره د زخم دپاره. نو چونکې دا ګولۍ اول راشي زمونږ معدې ته نو دا ګولۍ چې کله زمونږ معدې ته راشي نو دلته کې زیاتر زمونږ معده سوځي. ما خوږو عزتمنو لکه څنګه تاسو ته ما وویلو چې کم کسان ډسپرین زیات استعمالوي د دې استعمال سره د دوی معدې کې دننه سوري کېږي یو طرف ته انټرنل بلیډینګ کېږي نو چې کله انټرنل بلیډینګ یعنی د معدې نه دننه چې کم وینه تیزي نو دې وینې وجنه د انسان همیشه دپاره د بلډ لیول چې کم دی ایچ بي لیول چې کم دی همیشه دپاره کم وي. د مریض ته همیشه دپاره زیاتر په سر باندې درد زیات وي ولې چې دلته چې کله مریض ته سر درد وي نو د سر درد دپاره دا ډسپرین ګولۍ خوري. یو طرف ته دا ډسپرین ګولۍ معدې ته چې لاړې شي معدې کې دننه انټرنل بلیډینګ کوي سوري کوي پرفوریشن کوي بل طرف ته مریض ته چې کم دی کمزوري محسوس کېږي. نو داسې مریض ته همیشه دپاره د خون بیماري یعنې د وینې بیماري یعنی انیمیا بیماري هم کیدلی شي ولې چې دنه انټرنل بلیډینګ کېږي د سټمک نه بلیډینګ کېږي د ایچ بي لیول چې کم دی د وینې چې کم نارمل مقدار دی زمونږ په وجود کې دا کمیږي او ورو په ورو دا کمیږي. یو طرف ته دا مریض د دې معدې علاج نه کوي دویم طرف ته د
همیشه دپاره د سر درد دپاره یا د وجود دردونو دپاره د دردونو ګولۍ خوري. نه دردونو ګولۍ لکه څنګه تاسو ته ما وویلو چې زموږ معدې ته راشي، معدې کې دننه بلیډینګ د دې وجې نه کېږي، معدې ته نقصان ورکوي. نو داسې مریض ته همیشه دپاره د وینې کمی وي، د وینې کمی وجې نه د په سر باندې چکر راځي، د ساه لنډه لنډه کېږي، دی چې کله پڅي د په وجود باندې یخې یخې خولې راځي. یعنی چې کوم علامات د انیمیا بیماری علامات دي، د ټول علامات چې کوم دي د مریض ته ډیولپ کیږي. نو زما خوږو عزتمنو د دې ویډیو مقصد صرف دا دی چې موږ ته پکار دي چې یوه ګولۍ یوه دوايي به په خپل مرضۍ په مطابق باندې نه استعمالو. زموږ په کور کې که چېرته ګولۍ وي، دوايانې وي، نږدې که چېرته کلینیک وي، ډسپنسر وي یا ټیکنیشن وي، نو موږ ته پکار دي چې دوی خوا ته موږ راشو، د دې ګولۍ اول معلومات وکړو چې دا ګولۍ موږ مریض ته ورکو که نه ورکو. شاید چې کوم ګولۍ ته مریض ته ورکوي هغه ګولۍ د ده معدې باندې یا د ده لیور اینې باندې یا د ده ګردو باندې نقصان وکړي. نو همیشه دپاره دا کوشش کوئ چې داسې ګولۍ، داسې شربتونه، داسې دوايانې په خپل ویل باندې په خپلې مرضۍ باندې کله هم ماشومانو ته یا لویو ته مه ورکوئ. کوشش کوئ چې د ګولۍ د استعمال نه مخکې ډاکټر سره خامخا مشوره کوئ، ولې چې د دې ګولو چې کوم نقصانات دي ګردو ته، معدې ته، اینې ته یا زموږ د وجود بل ارګن ته دا ډایرکټ نه ډیولپ کیږي، وقتاً فوقتاً دا کیږي. نو داسې ورځ راشي چې د ده انسان ګردې کار پرېږدي یا اینای کار پرېږدي یا د ده وجود نور ارګن پرېږدي، ولې د ده ګولو چې کوم ساید افیکټو دا رو ډیولپ کیږي. آخر داسې یو ورځ راشي داسې کشي چې د وجود والا دغه ارګن مکمل کار پرېږدي. نو موږ ته پکار دي زما خوږو عزتمنو چې د دوایي او د ګولۍ استعمال نه مخکې ضرور خپل ډاکټر سره یا ټیکنیشن سره یا ډسپنسر سره ضرور مشوره وکړو، ولې چې په دنیا کې د صحت نه لوی نعمت هیڅ هم نشته دي. امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي. زما خوږو عزتمنو که داسې نور معلوماتي ویډیو تاسو ته پکار دي، انشاءالله په دې چینل کې به دغه شان ویډیو تاسو ته ملویږي. دا ویډیو لایک کړئ او نورو ملګرو سره ضرور شیر کړئ چې هغو ته هم د ډسپلین بارے کې دا معلومات ملاو شي. د خپل ځان او د خپل صحت ډیر خیال ساتئ. السلام علیکم.